والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. اولنې خیانت تاسو دا دی چې موږ سره ټیم طی کړی تاسو دا ملګری گواه دی دا په خپل ټیم راغلی دی دا په خپل ټیم باندې راغلی واقع دا په خپل ټیم باندې راغلی د دلته ستاسو مخامخ ګواهي ورکړه چې زموږ ملګري 4 غنټې وروسته راغلل ټیم نه یو بل دا چې پرون خبره تېر شوې وه د دوی دیره کې د دوی بیټه کې به موږ دا خبرې کوو نو د دوی جومان نه دا تا دروغ ویل جومان نه اول دروغ نو دا د دوی دیره کې د دوی بیټه کې دا خبره کېده نو لہذا دا سړی مشورې دپاره دا دوان عبدالله ګان دي دا عبدالله دی دا عبدالله دی عباد الله دا خیر ښه دا عباد الله صاحب راغی عبدالله له یاره دا خو زموږ بیټه مقرر شوی دی که نه نو دا پریشانه شو څه نه پریشانه شو هغه نه تا ته تپوس کولی شي نو د دوی پریشانی معلومولو لپاره ته مجبور یې زه نه مجبور نو ما ته ټلیفون شو د ده په واسطه باندې د ده په نمبر باندې ټلیفون نمبر د ده ستاو که نه موبایل ستاو که نه نمبر هم ستاو که نه خلکو ښه وورئ د ده په نمبر باندې دا پریشان او په دې خبر باندې چې زه به کنټرول نه کړی شم ځکه چې زما ملګري داسې دي نه دا معلومېدل ما خپل ملګري ته ویل خپل تره زوی دی دا زما ما خپل ملګري هېڅ خبر نه ده هغوی مسلمانان دي موږ مسلمانان آیا دا خبرې تا اورېدلې که نه دي یا به اورېدلې نه دا خیر ټول ضروري نه دي چې ته به خامخا وې نو ما ویل چې هغوی که دې ته تیار نه دي هلته هغه پریشان کېږي او کور بیماري هم ده د دوی مور بیمار الله دې ښه کړي بهرحال ما زموږ جومات خو شته که نه مخکې د زموږ جومات نه تښتېدلي وو زموږ جومات مقرر کړی وو نو دکه ملګری و چې ده ته ده وویل چې موږ ستا جومات ته نه شو درتلی چېرته دلدار ګړی کې او بل ګړی کوم دلدار ګړی کې چېرته ملګري زموږ هغوی جومات دیوبندیان جومات هلته به کوو یا ډاګۍ کې زموږ دیوبندیانو جومات هلته به کوو ایا شوې وي دا خبرې عبدالله دا خبرې شوې وي که نه دا شوې وي دا خبرې شوې وي نو ما ورته وویل جواب کې ده ته وویل ګوره دلدار ګړی په ځای باندې نو بیا خو دا خو زموږ جومات ته راشي نو دلته راشي نو هلته تلو ضرورت دی نه عقل مني نه نقل مني چې دلته مرزا ډېر ته راشي دلدار ګړی ته سړی ځي یا بل ګړی ته سړی ځي نو بیا خو زموږ جومات ښه دی که ځکه چې نو زموږ جومات ما په دې نیت باندې تاسو دا خبره بیا وکړه ته خپل ځای کې هم تیار نه بل ځای کې هم ته مطلب اوتې پوتې کې ګډوډ وي او زموږ جومات ته ټایم هم تاسو په خپله مقرر کړو چې 8 بجې 8:15 بجې به موږ راځو ټیک شو موږ په خپل ټایم مطابق خپل ملګري 8 بجو نه مخکې راغلي دي او دا ملګري هم شکر دا هم راغلي په خپل ټایم باندې نو تاسو 4 غنټې وروسته راغلی 8 بجو په ځای باندې 8 بجو په ځای باندې 12 بجې راغلی 12 بجې 9 بجې راغلی 9 بجې زه ما تاسو ومنله 9 بجې تاسو 9 بجې په ځای باندې 12 بجې راغلی 12 بجې راغلی 3 غنټې خو بیا هم وروسته راغلی که نه 3 غنټې دا ستاسو دغه دی دا ټیم لږ دغه که تیښتې لار ګوري دا صحیح دغه لاس مه وروړه شوی وي هغه وابیان د تیښتې بله خبردار چې ماته پیر صاحب وشوی وي هغه وابیان د تیښتې لار ګوري خو پرېږدوي نه انشاءالله که هر صورت کې هر صورت وي هر څنګه حالات راځي خو مجلس به ورسره لږ وسې نه چې تاسو هم سبا بیا خپې سستې کوئ او وایي چې یاره داسې چل دی واغسې چل دی نه بس چې کله خبره توی شول او خبره دغه شول نو انشاءالله موږ به هغه ځای ته که هر صورت انشاءالله که یو هغه چې الله مو واخلي او دنیا نه رحلت وشي نو په دغه صورت کې بیا به تر تګ نه وي او نور که هر څنګه صورت وي انشاءالله العزیز الله زندګي را کړې نو سبا 9 بجې نه به مخکې انشاءالله 8 بجې په باندې 8 بجو را موږ ستاسو ځای ته جایمون په باندې 8 بجې دا ریکارډینګ دی زموږ دلیل دی په دې باندې پوه شئ اوس تا مفتي صاحب 9 بجې ما په دې اتفاق دی که تا 9 بجې یاد کړي ټیک ده انسان دی غلطي کېږي تا په خپل خلق الانسان عجولا ضعیفه خلق الانسان ضعیفه انسان ضعیف پیدا کړی شوی دی پوه نه شئ نو ته انسان هغه ضعیفانو کې شماري ما ته زمره کې شمار کړي تا ضعیفانو کې پوه نه شئ نو ته ضعیف 9 بجې مقرره او 12 بجې خلکو لځي شابش دا ستا غیرت نو بل دا چې دیوبند ستاسو خدای دی که رسول دی که څه دی خدای الله وبخا د قرآن او سنت خبرې کوئ چېرته د دین خبره کوئ چېرته دیوبند او غیر دیوبند خبرې مه کوئ دیوبند علما دي ټیک ده دیوبند یو مدرسه ده صحیح ده موږ ومنله نو دا خبره هر ځای کې تاسو داسې کوئ چې لکه دیوبند داسې او دیوبند داسې بله خبره دا چې ګوره قرآن او حدیث ټیک شو قرآن ما مخکې آیت ویلو
نمونه کیفیات د عبادت او کمیات د عبادت او احادیث صحیحه مرفوعه صریحه نه کی. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. الحمد لله. نن زمن او د دې غیر مقلدین جماعت ترمنځ په مسله د رفع الیدین باندې مناظره او مباحثه ده. په دې مجلس کې الحمدلله زمون علاقائی ملګرو ابتدائی خبرې ډېر مزیدارې کړي. اول مجلس مشاهدي او د حقایق مطابق زمونږه د ملګری جماعت مقرر شوی او بیا د ملګری جماعت نه مجلس ختمولو د پاره دوی یو طریقه استعمال کړه. یو وکیل صاحب راوړاندې ایډوکیټ صاحب او هغه مجلس د هغه جماعت نه ختم کړ چې زمونږ دلته امامت خرابېږي. د هغې نه بعد تر دنه وخت د شپې 11:30 بجو پورې دې ملګرو هیڅ قسم تیاری په غزې باندې ورنکړه. بیا دې ملګرو سره خبرو که چې زمونږ ځای تراشي دا مناظره به زمونږ ځای کې وکړو. نو قانون او طریقه دا و چې کوم ځای مقرر شوي هلته مجلس وشي. خو چونکې زمونږ ځای ته دا خلک نو تیار نو موږ وی راځه نن به خلاف قانون کار وکړو. د دوی ځای ته به ورشو چې دا ملګري مناظره وکړي په هر صورت. که زمونږ مقصود تختیدل وی نو موږ به ستاسو په ځای کې نه وي ناست. دا ویډیو ریکارډ دا به دنیا مسلمانان هم ګوري چې عبدالله مولوی صاحب جماعت مقرر کېدل او هغه پرې ښودل او بیا د غیر مقلدینو جماعت تراتل حقیقت څه دی. غټ کټ کلی پرې ښودل او ستاسو ځای تراتل یقینا دا د نوجوانان احناف او کمال جرأت دی. دویمه خبره دا ملګري وایي چې ته 8 بجې ټیم مقرر شوی دی او 12 بجې راغلی. وړاندې کم وخت کې چې ریکارډ شروع نو ما دې ملګرو ته ووی په وباندې په 8 بجې خو زه خالی خبر شو او په وباندې په 8 بجې موږ لا چیم نوس کلی مونځ نه بعد الحمدلله لږ آرام ترتیبو چونکې چټیانې وې زیم لري او پېښورو د هغې نه تک بیا سینجان هم تاسو ته معلومه ده. نو دا اعتراض تاسو بې ځایه دا دی چې زه ستا د الله بندې اعتراض ته څنګه کې زما زه ته نه راځي. زه اعتراض نه کوم. زه مقرر شوي ته نه راځي. الټه ستا زه ته راغلی یم او ته په ما اعتراض کې چې ناوخته راغلی. خلک څنګه وایي چور الټا کوتوال کو ډانټي. د الله بندګانو لږ دا ریکارډ به خلک ګوري. جماعت مقرر شوي ته نه راغلی ستا جماعت ته راغلی. الټه اعتراض په ما کې چې په 8 بجې او په 10 بجې او په 12 راغلی کمال دی. ته وایي الحمدلله د حقانیت دلیل دا دی چې باطل پسې کور تمبر چې مناظره کوي تختینا او دا موه مولوي صاحب چې موږ دله چیک کړو چې نو تختی داسونه او ته بوتې راټي. تاسو خپل ریکارډ کړی دي زمونږ د ملګرو کې دي چې کړي وي د چین او تختی چین څوک تختی. دا خو د ذویل العقول خبرو کې دا خبره نه خو پته نه لګي. بیا مولوي صاحب محترم دا وایي چې ضرورت دلیل پیش کوم او حدیث د بخاری شریف د الله بندګانو لګون ته طریقه د مناظرې په کار د خیر دی. انسان ډیر عاجز دی. قران کې الله فرمایي خلق الانسان ضعیفا. خیر د کمزوري په طریقه نه په زبې درته خو مگر چې شاګردي مې نه مني خودي ځکه بعد باندې راځي مشي. طریقه د مناظرې داوی چا ول داو ولیکل شي د داوی نه بعد بیا داوا صفا شي. داوی نه بعد جواب داو ولیکل شي. د جواب داوی نه بعد دلیل پیش کړی شي. ته دلیل په څه باندې وې 15 منټو مولوي صاحب ته گزاره کوو دا ملګري باندې اطمینان کوو. دا ملګري خبرې کینو په خپل مشر اعتماد وکړه. خیر والسلام.